نن مونږ د رسول الله د سنتو جنازې وویستلې. نن زمونږ ستاسو د سر ویښته یهودیانو په شانته دي. د یهودیانو په شانته مونږ کټینګ کوو او په دې فخر هم کوو، پې خوشحالیږو. او نن زمونږ ګیرې د یهودیانو په شانته دي. سلطان محمود غزنوي رحمه الله چې د خپل وخت یو لوی بادشاه تیر شوی دی، هغې د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه وه چې بې اودسه به یې د رسول الله نوم نه اخیستل. وایي د محمود غزنوي رحمه الله په خادمانو کې یو خادم و چې د هغې نوم و محمد. وایي چې کله به یې دې ته اواز کول نو محمد په نوم باندې به یې کول. خو یو ورځ چې ورته اواز کول محمد په نوم یې اواز ونه کړو، هغې ته یې اواز وکړو تاج الدین. وایي خادم ډېر زیات خفه شو چې آیا ما نه څه غلطي شوي دی چې نن بادشاه ما ته خپل نوم باندې اواز ونه کړو. زما نوم محمد دی او ما ته اواز وکړو تاج الدین. نو محمود غزنوي رحمه الله نه پوښتنه کوي چې نن خو تا ما ته په خپل نوم باندې اواز ونه کړو، آیا ما نه څه غلطي شوي دی؟ نو محمود غزنوي رحمه الله ورته فرمایي چې ستا نوم دی محمد او زه بې اودسه محمد نوم نه اخلم. نن زما اودس نه و ځکه ما تا ته محمد په نوم باندې اواز ونه کړو، ما تا ته وایي تاج الدین. نو دې ته وایي محبت. او راشه مونږ خپل ځانونه وګورو چې مونږ رسول الله سره څومره مینه پرېږدوه. نن مونږ د رسول الله د سنتو جنازې وویستلې. نن زمونږ ستاسو د سر ویښته یهودیانو په شانته دي. د یهودیانو په شانته مونږ کټینګ کوو او په دې فخر هم کوو، پې خوشحالیږو. او نن زمونږ ګیرې د یهودیانو په شانته دي. مونږ خپلې ګیرې د یهودیانو په شان جوړو او په دې فخر هم کوو. کم یو کار دی چې مونږ د سنتو مطابق کړی دی. مونږ هر یو کار د سنتو خلاف کو. مونږ هغه کار کوو چې هغه باندې رسول الله خفه کېږي، هغې کار نه رسول الله منع فرمایلی او مونږ یې کوو.